الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلق عيال الله، فأحب الناس إلى الله من أحسن إلى عياله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گر تو در قرآن سے اگ بگریختی، باروان انبیاء آمیختی. گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پر شوق سروے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. حضراتو، منگ د سو جمودا سے دا موضوع شروع وا چې د تصوف د لار مانع او د الله نه لري کونی سيزونه دا اولیاء و سلور بیان کړی دي، او دا سلور واړی د لفظ د دشمن نه رایستی دي چې زمونږ اصل دشمن چې هغه موږ د خدای نه لرکوي، نو دا سلور سیزونه دي. په دشمن کې سلور حرفونه دي، یو دال دی، یو شین دی، یو میم دی، یو نون دی. نو دال د دنیا نه دی، په هغې باندې خبره شوې ده. شین د شیطان نه دی، په هغې هم خبره شوې ده. میم د مخلوق نه دی، او نون د نفس نه دی. نن به په دې دریم نمبر چې هغه مخلوقات دي، چې هغه انسان د الله نه لرې کوي، په دې به خبره کوو. اصل کې دا څومره مخلوقات چې دي، دا څومره خلق چې دي، دې کې ډېر داسې مخلوقات دي، ډېر داسې خلق دي چې الله تعالی وایي تاسو دای سره خپل تعلق، دای سره خپل محبت، خپل عقیدت دا سیوا کوي. او ډېر داسې خلق ته او ډېر داسې مخلوقات ته چې الله تعالی وایي تاسو ځان د دې د تعلق نه، د دې د محبت نه، د دې د ربط نه ځان وساتئ. انسان د لفظ د انسان دا د انس نه دی، انسیت، مانوسیت، محبت ته ویلی شي، الفت ته ویلی شي. د انسان په فطرت او په مزاج کې دا خبره پرته ده
چې دکې به محبت موجودی دکې به انسیت موجودی دی به مانوسه کیږي. اوس الله تعالی موږ ته دا حکم کوي چې دا د انسان دا انسیت چې کوم دی نو دا په اعتدال کې پکار دی، دی کې بے اعتدالی نه ده پکار. دا مخلوقات چې څومره هم دي اول به ته دای سره خپل ربط او خپل تعلق دا به کټ کې. څومره مخلوقات چې دي دې ته د صوفیو په ژبه کې انقطاع عن المخلوق وي، ځان به د مخلوق نه کټ کې، هیڅ چا سره به هیڅ ربط نی. او الله قرآن مجید کې پیغمبر علیہ السلام ته وی وتبتل الیه تبدیلا، ته ځان کټ کړه د خلکو نه. اوس چې کله تا د ټول مخلوق نه ځان کټ کو نو دې زړه کې به یو ذات لځای ورکي چې هغه ذات د الله تعالی دی. قلب المؤمن عرش الله، زړه د مؤمن دا د الله عرش دی، عرش. نو دا زړه به الله ته خالی کی. اوس د دې نه پس به ته مخلوق سره محبت ساتي او دا محبت دا به د وجه د الله نه، دا به ستا د خپل د ذات په بنیاد باندې نه. لہذا د خپل مور او پلار محبت، د خپل مور او پلار عظمت، هغه سره مینه ساتل دا د الله د وجه ده. الله موږ ته ویلي دي، موږ ته د مور او پلار قدر او عظمت ښوولی دی. و دارنګې د خپل ښځې محبت، د خپل اولاد محبت، دا موږ ته شریعت او دین ویلی دي. د خپل استاد، د خپل شیخ، د خپل مرشد، هغه سره محبت او تعلق ساتل، هغه سره مینه کول، دا د الله د وجه ده. الله موږ ته ویلی دي. او دارنګې مؤمنانو سره محبت ساتل، خپل کشرانو سره د محبت او د شفقت معامله ساتل، قدام د الله د پاره ده. دې د وجې د دو جهان سردار آقا نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې حب الله دا د کامل ایمان علامت ته. یو حدیث کې راځي من منع لله وآتى لله وأبعز لله وأحب لله فقد استكمل ایمانا. کم انسان چې د مینه کوله د الله د پاره، د بغض وکړه د الله د پاره، د یو چاله سیز ورکوي د الله د پاره، د چا نه سیز منع کوي د الله د پاره، نو فقد استکمل ایمانا، بیا د دې سړي ایمان دا کامل شو. په قیامت کې به څه خلک چې د هغه به د الله د عرش د سوري د لاندې هغوی سره به الله تعالی خصوصي د انعام او د کرم معامله کوي. نو په قیامت کې به الله تعالی نداګانې لګوي، این المتحابین فی الله، هغه خلک چرته دي چې د هغوی یو بل سره ملاقات او محبت دا د الله د پاره او دا به په قیامت کې بعد دی په خاص انعام کې الله پاتې کوي. یو ځل د دو جهان سردار آقا نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ناستو، یو بانډچی راغی، یو اعرابی راغی. دا بانډچیان داسې وو که نه، اعرابو خلق
چې کوم رسول الله سره به پاتې کېدل نږدې د ښار خلکو ای به د رسول الله نه ډېر یریدل، ای به ډېر په ادب کې نو هغوی به هره خبر رسول الله مخې ته نه شوه کولی. او چې کوم به ترې لري ساده خلکو نو ای به خپل ساده لهجه کې ورسره لګیا وو. نو هغوی رالل، چې رالل یو باندې چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی متی الساعه، قیامت به کله؟ رسول الله ورته وی ته چې د قیامت تپوسونه کې تا قیامت له څه تیارې کړی دی؟ دغه رسول الله ته وی یا رسول الله نه خو مې ډېرې نفلي روژې نیسلي دي، نه مې ډېر نفلي لمونځونه کړي دي، نه مې ډېرې نفلي صدقې کړي دي، خو یو خبره شته ګورې، انی احبک، زما تا سره ډېره مینه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ښه ستا ما سره مینه ده نو واوره المرء مع من احبه، سړی به په قیامت کې هغه چا سره وي چې چا سره په دنیا کې محبت وي. کتابونه لیکي صحابه په دې خبره معنی اختر مناو کو خوشحالي پې وکړه، ولی هر صحابي په دې دعوه کې مضبوطو چې په کائنات کې نبی علیہ السلام سره د ټول نه سیوا مینه زما ده. دا د هر صحابي دعوه وه او هر صحابي په زړه کې دقسې محبت رسول الله سره لړ چې چا سره مینه ده الله به قیامت کې هغوی سره پاسوي. دا اولیاء دا بزرگان دای سره چې موږ محبت ساتو هغوی سره کینو پاسو انشاءالله یو په دنیا کې به دای سره زموږ معیت نی، په آخرت کې هم دای سره انشاءالله زموږ معیتي. الله تعالی قرآن مجید کې فرمای هغه خلک چې هغوی ایمان راوړی دی واتبعتهم ذریتهم، او د دې ذریت د دې اولاد هغه د هغوی تابع وي، هغوی په لاره باندې رواني، نو الحقنا بهم ذریتهم، الله وایي د دې دا ذریت دا به د دې سره په قیامت کې یو ځای کړم. نو پلارې مثلا بزرگ دی، نیک دی، هغه په اوچت مقام کې دی، او بچې هغه چې دی د هغه مقام مرتبه کته ده، خو د پلار په نظریه او په عقیده باندې روان دی، هغسې کار نشي کولی. الله وی الحقنا بهم ذریتهم، دا ذریت نه نه دا به سره الله تعالی وی زه برابر کم، هغوی له حقه مقام او مرتبه ورکم. د ذریت اطلاق په دواړو کېږي. دې د وجه علما فرمایي چې د انسان د خوشقسمتونه یو خوشقسمتي دای چې یا د هغه په بچو کې صاحب علم با عمل وي، یا د هغه پلار هغه وي. نو که پلار مقام اوچت دی نو الله ورته زی اوچت کی، او که د زی مقام اوچت دی نو الله ورته پلار اوچت کی، مقام ولا ورکی. دغه آیات کې مفسرین لیکي چې یو نسبی اولاد دی یو روحانی اولاد دی. دا شاگردان او دا مریدان دا چې کوم دی دا روحانی اولاد دی. نو چې د کم انسان د کم استاد هغه پس خپل شاگردان روان دي هغه لارې راټینګه کړې ده، نو الله به دا روحانی اولادم په آخرت کې هغه سره یو ځای کوي. او دا المرء مع من احب حدیث هم دکه وی. لہذا مخلوق چې کوم دی مخلوق سره چې کوم تعلق دی هغه د الله د وجه دی، د الله د مینې د وجه دی. الله په قرآن مجید کې د دو جهان سردار آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته فرمای واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالعداة والعشي. پیغمبره ته د خپل نفس صابر که ته اوسه هغه خلکو سره
کم چې سبا او بیګا د الله عبادت کوي ولا تمدن عینیک او ته د دای نه خپل سترګې مه ګرځوه ته د دای نه اعراض مه کوه ته خپله توجه په دای باندې ساته ته خپل نظر په دای باندې ساته ما دې آیات ته سوچ کو اوس مې در شیخ صاحب دامت برکات هم مخې ته همدغه خبره کېښوده ما یې دا دې آیات ته چې سړی سوچ وکړي نو الله تعالی صحابو ته نه وایي چې تاسو په رسول الله باندې توجه ساتئ هغوی ته ځان له حکم دی دې آیات کې الله پیغمبر علیه السلام ته وایي چې ستا نظر او توجه دا به د نیکانو خلکو باندې پکار ده ستا نظر دا به د نیکانو خلکو باندې پکار دی ولې ګوره دا سترګې نی سترګې د دې یو خپل تاثیر دی د دې سترګو نه ریز وځي شعاع وځي نن په دنیا کې خلک په ریز باندې علاجونه کوي اپریشنونه کوي دې ځای نه شعاع پرېږدي هلته ستا کاڼې مات کړي مقناطیس و دې ځای کې ځان ته اوسپنه راکاږي عجیبه خبره ده نه مقناطیس کشش منی چې هغه ځای نه اوسپنه راکاږي د ډاکټرانو ریز منی چې هغه په ریز باندې ستا کاڼې میده کوي او چې کوم خلک اهل الله دي اولیاء دي د هغوی په نظر کې به الله دا تاثیر نه اچولی چې هغوی په چا باندې خپل نظر ولګوي هغه خلک ځان ته راکاږي هغوی د الله په لاره باندې روان کي هغوی ته د الله قربت وښیي لہذا یو چې د نو الله موږ ته دغه ځای کې دا وایي او موږ ته هم خطاب دی چې تاسو نیکانو خلکو سره اوسئ هغه خلکو سره اوسئ چې هغوی سبا بیګا د الله عبادت کوي بل الله تعالی موږ ته دغه ځای فرمایي بل حکم الله کوي پیغمبر علیه السلام ته چې دنیا ته نظر مه ګرځوه او دریم حکم الله وایي چې تاسو خپل نظر کته ساتئ خو دې درې واړو باندې اوس زه خبره نه کوم موضوع نه مې بل طرف ته بوځي نو الله تعالی فرمایي چې تاسو تعلق ساتئ نو تعلق به تاسو د الله د وجې ساتئ مخلوق سره تعلق او محبت دا به د الله د پاره هله به ستا تعلق چې دی نو هغه صحیح وي نبی علیہ السلام فرمائی مسلمان دا مسلمان رور دے اس رور ولی دا دین دا الناس علی دین خلیله یو انسان چوی نو دے د خپل حلیل د خپل ملګری دا هغه په دین باندې وي امام باقر رحمت الله علیه خپل بچی ته نصیحت کوي بچے تو خو په دنیا کې دوستان ساتي دوست بزان ته نیسي خو خبردار ګوره 500 کسانو سره به دوستی نه کې ګوره داسې مور او پلارو چې خپل اولاد ته به د دوستای چل خو نن زمونږ ډیر نسل او ډیر نوجوانان تبام بدي شي چې هغوی د غلطو دوستانو په لاس ورشي چې ورشي هغه چې مخکې ګوري هغه لوفر لپنګ شي په نشو تماشو ولګي په چرس شرابونو باندې ولګي او بیا اصلاح نه کېږي امام باقر رحمت الله علیه فرمایي چې بچې 500 کسانو سره به دوستی بالکل نه کې یو دروغجن سړي سره به بالکل دوستی نه کې او ته بابا ولې وای دروغجن سړی هغه به تا ته ستا دوست هغه به د دشمن کې او دشمن به د دوست کې
غل بره د سپا کی او سپا بره ته غل کی. لہذا دروغجن سره به دوستی نه کوي. دویم فاسق او فاجر سړي سره به دوستی نه کوي. هغه سړی چې هغه د الله تعالی د احکامو خیال نه ساتي دې انسان سره به هم دوستی نه کوي. بابا ولې او دې انسان ته که ضرورت راغی نو دې به تا د نوړای نه په کم قیمت باندې هم خرڅوي. ورته د نوړای نه به کم قیمت سي. وایي که د نوړای نه کم قیمت دا دی دته د یو نوړای ضرورت راغی او په دغه نوړای باندې د کار کیږي او دله چا لالچ ورکړه چې یاره دا ملګری دې ووجه نو تاله به زه دا نوړای درکم نو دی به تا په دې لالچ باندې مو وجي. د فاسق فاجر سړي چې کوم انسان د خدای خیال نه ساتي دی به ستاسو خیال وساتي. دریم ورته وي بچې بېوقوفه او قمقل انسان سره به دوستی نه کوي. ولې بېوقوفه ملګری چې کومي دی به تا ته خیر در رسوي په خیر کې به ورته شر وایي در ورسوي. د کمقل دی په خیر او په شر نه پوهېږي. څلورم نمبر بخیل انسان سره به دوستی نه کوي. او دی به تا نه هغوی ولې نه کوم دی به تا نه په هغه ټایم کې لاس راکاږي چې په کم ټایم کې بس تا دته ډېر لوی ضرورت وي. او څلورم هغه انسان پنځم هغه انسان سره به دوستی نه کوي چې دی کاتق الرحیم وي. دی رشته دارای کټ کوي. او داسې سړی چې کوم رشته دارای کټ کوي په دې انسان باندې په قرآن مجید کې د الله لعنت راځي د الله د رحمت نه لرېوالی راځي او ته به هم هغه سره په هغې کې شامل شي. دی موعوظ دی د الله تعالی. لہذا او دا پنځه صفات چې کوم دي او داسې خلکو سره به دوستی نه کوي. سلطان باهو رحمت الله علیه د سلسله قادری شریفي یو لوی بزرگ تیر دی. د هغه د پنجابای ژبې یو نظم دی. نظم اشعار دی ډېر ښایسته. نو په هغې کې هغه وایي چې بېدینه او بددینه سړي سره به تعلق نه ساتي. فاسق فاجر سړي سره به تعلق نه ساتي. که تا ځان له بد ملګری ونیسو وایي د هغې مثال داسې دی لکه د مار، لکه د تریخ کویي، لکه د حنظل هغه ترخه هندوانه. د کمې کویي اوبه چې وایي ترخي نو که ته ورته لس منه ګوړه لاړه کړې نو هغه خوږېږي نه، هغه هم اکه ترخي. او چې د کم انسان مزاج دا کمزوره دی او که ته هغه ته لس منه ګوړه ولاړه کړې هغه به هم اکه سیزي. دویم چې د کم انسان په مزاج کې د مار مزاج دی نو که ته وله په لاسو کې پایم ورکړې خو د ده اخري کار به تاله ټک در کولی. او سلطان باهو رحمت الله علیه دی حنظل دا طرحه هندوانه نه دوره چې وړی وایي که د خانه کعبې نه وله د زمزم اوبه راړې هغه وله ورکړې خو هغه به هم اکه حنظلي. دې د وجې مولانا رومي وایي اے برادر دور باش از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد نقصا کند از جان تو، یار بد نقصا کند ایمان تو. اے ملګریا ځان به د بد ملګري نه ساتې، د بد دوست نه به ځان ساتې. یار بد بدتر بود از مار بد، بد ملګری وای دا د خامار نم ناکاره دی. ولی یار بد نقصا کند از جان تو، مار بد نقصا کند از جان تو. مار براشي نو طالب ټک درکی نه زیات مړ بشي. د حکمت کتابونه وای دا مار چې سړي له ټک ورکی که نه او دی مړېږي نو په دې کې
او یا فیصد خلک دا د زارو نه دا د هیبت نه مړېږي د یارې نه مړېږي یعنې د مار د زهرو علاج کیږي نو زیاد نه زیاد به مړ شي نو شهید به شي که نه خو یار بد نقصا کند ایمان تو خو بد ملګری دی به تاله سو کی ایمان له بدله ټک ورکي دی به په بل طرف واړئ او نن پیښه همدغه ده دا زمونږ معاشره کې چې دا څومره خرابي ده والدین د خپلو کشرانو دا خیال نه ساتي چې زما دا بچه چا سره ګرځي او د ده ملګري څوک دي اوس هغه نوجوان پسې لګیای نوجوان د نوجوان تابعداري شروع کړې ده انګریزانو یو مشهوره مقوله ده وای د ینګ لیډینګ ینګ لایک ایز د بلایند لیډینګ بلایند کله چې نوجوان پسې روان شي دا داسې ده بلایند لیډینګ بلایند چې لکه ړوند پسې روان دی they will both fall into the ditch چې کله یو ړوند سړی ړوند د لاس نه ونیسي وایي زه دې بوزم خو کندې ته به یې غورځوي که نه هغه ته هم نه ښکاري ده ته هم نه ښکاري نن د نوجوان په لاس کې لاس ایښی دی هغه بزرګانو له نه راځي علماو له نه راځي مشایخو له نه راځي د مور خبره نه اوري د پلار خبره نه اوري بلکې پلار چې په یو کار کوي نو ملګري ته ویل یاره بدرله ده دته دا ووایه دی پوه کوي که نه داسې دور دی دې د وجې زموږ دا نسل په تباه روان دی او دا یاد ساتئ جي دا داسې نه ده چې لوی شي نو بیا به ته دا وایه چې دی اوس چا سره ګرځي چا نه دا تربیت د دې کیج نه کیږي چې کله ماشوم د 4-5 کالو دی تا مکتب ته راولېږو دی تا سکول ته راولېږو دی تا خانقاه ته راولېږو دی دلته سبق وایي دی چې کور ته راشي نو دله به یو 15 منټه ورکړي بچې خانقاه کې نن وخت څنګه تېر شو تا سبق څنګه وي ښه دې وي دی به وایي او چې دی خو ماشوم دی ماشوم په دروغو نه پوهېږي دا د مور او پلار دروغ ښایي ماشوم په دروغو کوم ځای پوهېږي دا خو دی د کور د ماحول نه زده کوي یعنې شیخ صاحب اکثر دا فرمایي ما څو ځله دا اورېدلي وایي دا ماشومان ني وایي دا په مقام د مرتبې د غوث او د کتب کې دا لوی اولیایي ته یې ګناه څه پېژنې دا ګناه خو ته بیا وروسته ماحول ښایي نو ته دې تپوس وکړه بچې تا نن سکول کې مکتب کې خانقاه کې څه سبق وي ابل ته دا مې ووي څه کار دی وکړو اب وایي دا مې وکړه پلانکي نه مې پنسل واغېسته پنسل کار چې کم کار غلطي ګوره بچې داسې نه دی په کار که نه ښه دا کار غلط دی چې کم کار ټیکي شاباس شاباسې وله ورکړه بیګا مولانا صاحب ډېره ښایسته خبره وکړه چې پیسې خو له تاسې هم 10 روپۍ ورکړې ماشوم ته وایه هله بچی چې تا 100 پیرې درود شریف ووایې 100 پیرې د درود شریف ووایې زه به درله 10 روپۍ در کوم زه به درله 100 روپۍ در کوم اوس لالچ وله ورکه اوس به دې لالچ باندې تا هغه ته دین ښې هغه تا ته وي یاره بچی چا سره ناست وي پلانکي سره ناست وم خو کله کله ګوره داسې یو خو پلان داسې که نه موږ د خپل د پښتو یو بل سره بغض وي نه د پښتو بغض دا یاد ساتئ ښه هغه پلار نه بېوقوفه پلار نشته دی چې د ده په خپل تربوروالی کې په خپل کور کې د ده رشته دارانو سره روان او دا د خپلو ماشومانو په مخ کې د هغې تذکره کوي دا دی د خپل اولاد په زړه کې بغض او دشمني اچوي یو نفرت اچوي انسانیت سره نه ستا د خپل مزاج خرابي ده ته هغې کې بغض دی بس هغه ځان سره دننه په دې ګودام کې وساته دا ستا خباست دی دا خباست دی ماشومانو ته مه منتقل کوه هغې ته انسانیت سره مینه محبت وښیه هغه ته الفت وښیه هغه ته اجتماعیت وښیه هغه ته یو ځایوالی وښیه علا کل حال ماشوم تاسو ته ووي زه پلانکي سره ناست وم پلانکي نه مې پنسل واغېسته اپی د دا مې پلانکي نه ربړ راړ نه بچې دا خو ګناه دی به دې الله خفه کېږي بس دا لږ ټایم غواړي و دا به د دې ماشوم به داسې تربیت کې او چې و دې نه کو نه ګورئ د دې ماشوم نی د 3 عمرې
لومبه عمر هغه یې که نه چې دی به هغه څه کوي چې څه ورته پلار وایي. دا عمر د 5 کالو نه والې د 10 کالو پوري. دویم عمر کې دی نیمې خپلې کوي او نیم د پلار اوري. دا عمر د 8-9 کالو نه شروع شي د 12-14 پوري. او دریم عمر هغه چې بیا دی خپلې کوي، دا د 13-14 نه اخوایي. نو چې کم سړي په دې ړومبني 2 سټیجونو کې د خپل بچي کلک ونیسل که نه او د ده یې تربیت ونه کړو، وروسته د هغې په سرو سترګو جاړي. د 7 کالو ماشوم چې ته ورته څه وایم اکه به کوي. دې سبق ته کښېنې دی به سبق وایي. ولې دی لا نه په تیښته پوهېږي نه په ګټه پوهېږي نه په دی وایي چې زما ټوله دنیا همدغه ده، که پلار راله ډوډۍ نه راکوي هېڅ مې نشته دی. نو دی چې ته په کم طرف اړی دی به اړېږي، خو چې کله دی لږ ورمخکې شي بیا به د ستا د لاس نه وځي. الله تعالی دې زمونږ د خپل اولاد د بچو د صحیح تربیت توفیق دی الله مونږ ته راکړي. علا کل حال د دې موضوع به درته آینده هم وم چې هغه مخلوقات چې هغه انسان د الله نه لرې کوي، هغه کم مخلوقات دي. نو ګوره دا د ما د تصویر یو پهلو وي چې دې مخلوقاتو سره الله تعالی د محبت او د الفت تعلق هم ویلی چې دی سره وساتئ. خو بل غاړې ته الله تعالی دا هم وایي چې بعضې اولاد بعضې بیبیانې دا تاسو دپاره دشمنان دي، فاتخذوه عدوه. نو دی ته به د دشمنۍ په نظر ګورې هم ګورې. کم نظر دی انشاءالله اوس ټیم نشته دی، آینده جمعه کې به الله دې زموږ نه راضي شي. او دا کم والدین چې راغلي دي حضرت ناظم صاحب دامت برکاتهم خو هغوی ته اطلاع کړې وه، دې ماشومانو ته هم ویلو موږ پسې انشاءالله تعالی د هغوی نتیجه ده. حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی چې دی نو هغه انعامات هغوی هلکان چې کوم امتحان زمونږ ششماهي شوی دی په هغې کې د حفظ او د ناظرې او د درس نظامه د اولا او د سکول چې کوم کلاسونه دي هغې کې به انعامونه ورکوي چې چا پوزیشن اخیستی دی. د نورو نتیجه به دی بیا تاسو ته دغلته ولګي، هغه نتیجه به ورکړي. نو مختصر مجلس به ټول ملګري هغې ته ایثار شي. واخر الدعوانا ان الحمدلله.